الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم اوس د دې ځنا مستقل برخه چې دا هغه ذکر کیږي چې کوم په میراث کې الله رب العزت په وراثت کې الله مقرر کړی دی او دا شپږ برخې دي زیات نه دي یو برخه چې دا قرآن ذکر کړی د نیمه او دیمه برخه قرآن ذکر کړی دا دو دریمه او دریمه برخه قرآن ذکر کړی دا دریمه برخه او دارنګي شپږمه برخه قرآن ذکر کړی دا برخه چې دی او دارنګي سلورمه نو د دوو دیر پورا رکو کې یعنی دوو آیاتونو کې الله رب العزت مکمل د دې ذکر چې دی هغه کړی دی بیا مزید تشریح د دې په احادیثو کې موجود ده یوصیکم الله تاکیدی حکم کوي الله تاسو ته کلک حکم کوي تاسو ته الله پاک وصیت به لیکيږي کلک حکم تا تاکیدی حکم تا یوصیکم الله کلک حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم فبارد اولاد تاسو کې یعنی ببارد برخو دا اولاد تاسو کې لذکری د پارد نارینا برخدا مثلو پشان حذر انسینی د برخی د دوو زنانو حذر د برخی الانسین د دوو زنانو یعنی د نارینه برخه ذکر نه کړه بس دغه وی چې د برخه چې داغه په مثال د دوو زنانو یعنی مراد دې دا ده چې یو برخه بس ویل ورکړي شي او نیمه برخه چې داغه په لور ورکړي شي یوصیکم الله تاکید حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم فبارد اولاد تاسو کې لذکری د پارد نارینا مثلو پشان حظ الانثیین د برخی د دوو زنانو دا فَإِن كُنَّا کچری نساء زنانا فوق اثنتین پورته په دوو یعنی زیات دي د دوونا فلهن نو د پاره د دې ثلثات درېیمه ده یو ثلث دی یو ثلثا ثلثا ویل کېږي دوه درېیمې ده یعنی مال به درې برخې جوړ شي تقسیم به په دریو برخو کې شي هغې کې به بیا دوه برخې چې دي هغه دې لوڼو د مړي ته ورکړی شي یوه برخه چې کومه پاتې شي نو هغه عصبو کې به تقسیمېږي ټول مال چې کوم تقسیمېږي د هغې طریقه دغه ده یو ذوی الفروض دي دویم عصبه دي او دریم چې دی هغه ذوی الارحام دي نو د ټولو نه مخکې ذوی الفروض چې کوم قرآن ذکر کړي دي د دوی نه چې بیا کم مال پاتې شي نو هغه عصبه کې او د هغوی نه چې پاتې شي نو بیا هغه ذوی الارحام کې نو دلته د ذوی الفروض قرآن صرف ذکر کړی دی وَإِن كُنَّا یعنی که الکان نه یو جنکی فَإِن كُنَّا نِسَاءً کچری جنکی زنانا فوق اثنتین زیات د دوونا فلهن نو د پاره د هغوی ثلثات دوه درېیمه ده ما د هغې مال ترکه چې پرېښودی مړي وَإِن كَانَتْ او کچری زنانا واحدتن یوازې یوه بس یو لوري ده فلها النصف نو د پاره د هغې نیمه ده یعنی مال به دوی حصې شي نیمه به دې ته ورکړی شي او نیمه به بیا په عصبو کې تقسیم شي که عصبه موجود وي او که نه وي نو بیا ذوی الارحامو کې
ولی ابویه او د پاره د مور او پلار لکل واحد د پاره د هر یو منهما د دې دواړو نه السدس شپږم برخه ده مما د هغې مال نه ترکه چې پرېښودی مړي. اوس یقیني طور باندې چې د مور او پلار برخه ذکر شوه نو مراد د دې نه زوی دی. ان کان له کچری د پاره د دې مړي ولدن اولاد، یعنی مور او پلار هم دي لیکن اولاد یې شته دی. فإن لم يكن له ولد کچری نه د پاره د اولاد، یعنی که اولادی نو مور او پلار د بشپګم برخه ملاويږي، لیکن که د مړي اولاد نه وي فإن لم يكن له کچری نه د ولد اولاد وورثه او ورثه ددا، یعنی میراث اغستون کې ددا ابواه مور او پلاری ابواه مور او پلار ددای هو کې زمير دغه مړي تراجه دي. پلی امی ثلثو نو د پاره د مور درېم برخه ده. اوس دلته ګورئ د پلار برخه قرآن ذکر نه کړه، بس دغه یې وویل چې د مور درېمه برخه ده. نو مراد ترې دا دی چې پلار عصبو کې راځي، نو کم مال چې پاتې شي نو هغه به پلار ته ورکړی شي. وَإِنْ كَانَ لَهُ کچری د پاره د دې مړي اخوتن رونه خویندې فلأمه السدس نو د پاره د مور د شپږم برخه ده. یعنی کوم رونه خویندې موجودې نو په هغه صورت کې به بیا چونکې هغه ذوی الارحام کې راځي نو هغوی ته به بیا درې برخې چې دی هغه شپږم برخه چې دی هغه به مور ته ورکړی شي، او دارنګې نور چې دی هغه په رونو خویندو کې به تقسیم شي. من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصي بها چې وصیت وکړي دی په دغه مال سره او دین یا وروسته د قرضې نه، یعنی وروسته د ادا کولو د قرضې نه. او دې کې دا کمال وګورئ چې قرآن ذکر کړی دی یوصي بها او دین، وصیت مخکې ذکر کړی دی او قرضې وروسته ذکر کړلا. لیکن احادیثو کې راځي چې د ټولو نه مخکې انسان چې کم کفن دفن او د دې بندوبست وشي د ټولو نه مخکې چې مال تقسیمیږي لاول به قرض ورکولی کېږي، بیا به دا قطع کېږي که د وصیت کړی په هغې وصیت به عمل کېږي، لیکن دغه وصیت د ون تړ نه زیات به نه وي، یعنی د درېیمې برخې نه زیات چې دی دی وصیت نشي کولی. او وروسته د وصیت نه بیا په ذوی الفروضو کې به مال تقسیمیږي، او د ټولو نه مخکې مقدم چې دی هغه قرض دی. او ځکه د الله پیغمبر د داسې سړي جنازه به نه کوله چې په چا به قرض و، چې لاول د قرض دی ادا کړی شي، او که د مال به نه و یا د ورثه به نه و نو پیغمبر علیه السلام به د خپل طرف نه د قرض دا کوه او بیا وروسته به جنازه کوله. لیکن موږ په دې مسلو نن څه پوهېږو، خلق لاول خو هغه مړی هم دا وصیت نه کوي چې یاره به ما قرض دی دا به ورکړې چې د اولاد مال مې چېرته کم نه شي، او که اولاد چې دی هغه پاتې شي او قرضدار پسې لاړ شي سره د ثبوت قرضدار چې دا زما ستا په پلار باندې قرض و، نو هغه ورته قبرستان ښیي وایي پلانې قبرستان ته لاړ شه هلته پروت دی دا غنی والا. دا نن سبا مسلمانی ده. من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصي بها چې وصیت وکړي دی په دغه مال سره او دین او د قرضې نه، یعنی وروسته د ادا کولو د قرضې نه. آباؤکم پلاران ستاسو، یعنی پلار نیکه ستاسو، ابناؤکم او زامن ستاسو، یعنی زامن وصی کړ وصی په ښکته پسې ده. لا تدرون نه پوهېږئ تاسو ایهم چې کم یو په دې کې اقربو زیات نږدې دی لکم دپاره ستاسو نفعا په فایده کې. تاسو ته څه پته دی چې په فایده کې تاسو ته کم یو نږدې دی؟ نو الله چې کوم وصیت کړی دی برخې تقسیم کړي دي، نو په دې برخو باندې اکتفا وکړئ او په دې باندې عمل وکړئ. د ځانه پکې استادیانې مه کوئ.
فریضتن برخی مقرر دیدا من الله د طرف د الله نا ان الله بیشک الله پاک کان دے علیمن دیر پوها علیمن دا د مبالغه سے غدا دیر پوها حکیمن او دیر حکمت والا ان استاب حکمت ستا پوها سے او حکمت بری صحیح دا الله مقابله نشه کولای چې الله سویل لی بس پدې عمل وکا ولکم او د پارستاسو نصف و سړو ته خطاب دی ها ولکم او تاسو د پارا نصف نمال ما هغه ترک چې پاک پر خو دی ازواجکم بیبیان استاسو لیکن شرط سره لګئی علم یکل لهن ولد کچری نید دې زنانو ولد اولاد خزم رشوا خاونی پاتې ده او بچی نشته ده نو دغه مال به تقسیم شي او په داسې طریقه باندې چې هغه به برخه شي او باغې کې نیمه برخه چې هغه به د خاونی فإن کان لهن کچری د پاره د دې زنانو ولد اولاد ولکم الربع نو د پاره ستاسو نارینو الربع سلورم برخه ده مما دهغ مالنا ترکنا چپری خودی دغ بیبیانو من بعد وصیت رستد وصیتنا یوسینا چی وصیت وکی بی بیها بدی مال سرا او دین او رستا د قرضینا یعنی رستا دا قولو د قرضنا ولغن او د پارا د دې زنانو الربع سلورم برخدا مما دهغ مالنا ترکتم چې پر خود تاسو اے نارینو کسړې مړ شو خزې پاتې شو او باغې کې شرط دا چې بچي نه دغه سړې نو بیا دغه خزې سلورم برخدا په مال کې ولهن الربع او د پارا د دې زنانو سلورم برخدا مما دهغ مالنا ترکتم چې پر دې تاسو علم یکل لکم کچری نه د پارا تاسو ولدن بچی اولاد فإن کان لکم کچری د پارا تاسو ولدن اولاد فلهن الثمن نو د پاره د دې زنانو بیا اتم برخدا مال بیا لاول اتم برخه کړی شي د اتم برخه باندې تور کړی شي یعنی دغه سړی خځه دا دغه بچو مور دا مما دهغه مالنا ترکتم چې پرې دی تاسو من بعد وصیت مستد وصیتنا تو سونا چې وصیت کوي تاسو بها بدغه مال سره او دین او رستا دادا کولو د قرضنا وس د کلالا ذکر کوي چې پښتو کې هغه تم میراث وایو یا میراث خزا چې اولاد نه د دې ذکر دلتم دی او د صورت په اخر کې هم بیا راځي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ او کچری سړی یورثو چې میراث اغسته کیږي داغا کلالتن کلالی یعنی میراث او امرأتن یا زنانی میراثا ولو او د پاره ددا اخون روری او اختن یا خوری فلکل واحد نو د پاره د هر یو یعنی د رور او د خور منهما د دې دواړو السدسو شپږم برخدا مال بشپږ برخه شي او د رور او خور ته شپږم برخه به د دې وستې شي په دې کې به تقسیم شي او نور بیا عصبه چې دی هغه به اخلي قبلار ژوندې د دغه زنانا یا د دغه سړی هغه عصبه ده هغه به واخلي عصبو کې راځي هغه به واخلي فَإِنْ كَانُوا نُقَيِّدْ اکثر من ذَلِكَ زیاد د دینا یعنی دارونه خويندې د دغه میراث سړي د میراث خزي رونه دي خويندې دي د یو نه زیات دي فَإِنْ كَانُوا اکثر من ذَلِكَ کچری زیاد د دینا فهم ندی شرکا او شریک بئی فی الثلث پدریم برخه کی مال بدرې برخه شي هغه یو برخه بدوی کې تقسیم شي
من بعد وصیت مستد وصیتنا یوصا بها چې وصیت وکړي شي په دې مال سره باقي ټول د معروف صيغه وي لیکن دا یو چې دا څه کلالا ذکر دی نو دا مجهول صيغه ذکر کړه یوصا بها چې وصیت وکړي شي په دغه مال سره او دین او رستا د ادا کولو د قرض نه غیر مضارن پدا سی حال کی چې نه ضرر رسون کې یعنی دا څوک چې وصیت کوي او مال د چا چې تقسیمېږي هغه به داسې وصیت نه کوي چې باغی کې چاته ضرر او تکلیف ورسوي د چا حق وایي بلکې د الله د قانون مطابق به وصیت کوي که ګړبړ وکړل نو ځان په ګناهګار کی آخرت په خپل تباہ کی مودار چې د اسم فاعل سے غدا غیر مضارن نبید ضرر رسول کے وصیتن دا وصیت دے یعنی تاکیدی حکم دے من اللہ دا طرف دا اللہ نا چری مذاق ونه غړي چې بس قران کې دا بیان کړل الله نو سوچول زب الله سمره تاکیدات کوي شروع کې یوسیکم الله یا الله وای وصیت من الله دا کلک او تاکیدی حکم دے دا طرف دا اللہ نا والله پاک علیم خفو دے حلیم دیر صبرناک دے اول د دې نتیجه راو باسي وقت کې دا کم مسائل چې الله ذکر کړل نن مسلمانی چې دا هغه خو بس آشد تشدن مسلمانی دا مسلمانی خلق پیژني نه اسلام ستوي ځکه قران وی ولکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق چې هغه نه پوهیږي چې اسلام ستوي دا الله یو حکم چې دا فیصله بستا د جنت او د جهنم کوي کو دې منو نو جنت ته بځي او کو دې نه منو نه زید بیا جهنم ده نو ګور اوس قران څخه ذکر کوي تلک حدود الله دا پولی دا الله دی یعنی حکمنا دا الله دی و من یطع الله چا خبر او من لا دا الله ورسوله او دا رسول دا الله یدخلوا داخل بکتے جنات باغنو تا تجری بیگی با من تحتها الانہار من تحتها لاندی ددی باغنو نا الانہار ولی خالدین ہمیشہ ویدی فیہا پدی جنتنو کی وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا خبر پوه شوي کنه چې د الله دا حکمونه چاو منل زی بیا جنت ته همیشه په جنت کې او دا لوی کامیابی ده و مَن یعص الله او چا چې خلاف وکړه الله نافرمانی وکړه د الله او رسوله او د رسول د الله و يتعد حدوده او تیر وته د حدونو د الله نه ځان مشروط کو د الله د حکمونو نه مخ کې تیر وته یدخلوا داخل بکدے نارن اورتا دا غم نه دے مذاق نه دے یدخلوا داخل بکدے نارن اورتا خالدن ہمیشہ بھئی فیا پدی اور د جہنم کی یا اللہ من کے وساتے ولہو د پارد عذاب وہین عذاب دے شرمول کے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار